راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو د مولا کې خیالو کو چې والله سر پیو دا د سپینګری چا سره شو دام ډیرا ده چې تقریر بس کو بوډا راوغوستو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې ودی جړل هغه ورته وی چې ملا سه پختنه ما کا پختنه ما اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړ وی چې وښ وازله مې چاودای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړ وی چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای پیدا چیله د چیلای بچی ته ورغومای وی اپریدای جمع ما یو ورغومای و ډیره پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو مو دې تا وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاولا نو مالا مې ورغومای را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو اوس د داسې مولا ذمہوار نه یم لکه تیرات او مولا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خوده او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختميږي چې ورکوه مولا صاحب باس بکو کا پړ میکړې تخته او کا پړ دې کړم تخت مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قران او حديث او فقه او اصول دا ټول ویلي دغه په څه کې ما سره باس ول قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شه دی چې دا سلوه کرخه چولې ده او په د پاسه دا څه شي مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څخه قران نه ده صداغه او استرلاب کرخي مرخیم ندي ومیا زرو او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب په پېچار ده ومیا او چې را قاضي صاحب په دې خو نه پوي ومکه پیاڅه او صوبنه پېښه راستره داسې پیاڅه ده وای پاسه په صوبدي تاسو ورته سوچ لوی دې مله سپراکا دا څنګه ملوي چې پندستون کې سبق ویل دا پیاڅه اوسو بنه پیژنه نو دیکھو وګوره قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کوي چې خلاصې کی داسې کرخي چي کاګي وګي لکه انګريزي چې لیکل شي وای دا نور دیدا ناربی دا وی قاضی شه والله کا پدیم په ای بیل رسکرا شه غوڅ کی متیاز نه پیژنه غوڅ کای چې متیاز کی داسې کاګي واګي ول قاضی شه درم مو وای چې بس تخت وی چې درم سوال دادای چې ټاپ ټیپ ټوپ وبي زروبي هغه والله کا پدیم پوي چې مالا ستاره شیخ اوس کی سوټه نه پیژنه اول چې راول وګی ټاپ یا ټیپ یا ټوپ دا زمون ملک ما نکو ما خاموس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې درې رکعاته پوره شو سلورم تپاس نو دیور پس رستو نواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وې چې دا تا خو مزمات
وی چې مونږ دې دمات شکای مامات مالی په مونږ کې دې خبرې وکړې وی چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې درې کړي وو څلورم لا پورته شو مال وی چې مونږ دې مات شو کډیر سر می ور سره خو کو مونږ بیاونه تاسو خیال یا چرته زپ مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهد په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو ځوای دې خراب مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړای و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې دمړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی پیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پو چرکا چالول کونو نیغ به جنت ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زول جنت ته نه چرګاله چا مولا کور ته تللی ویل چې دا چرکم زه ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیک به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلقو ته وې ځان له خو نه وې ولی دی چرګ شل روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړی وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیختیوزه خخول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی ګیره چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړه ورکوزه شوی ده ول خختي در پسې لګي بیختی بندای دی ول مړ اچرګ ویل خودرېګر پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ویل خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی نو یو رورا هغه کار چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدای تانه کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مګه دا دعا هر ځای ته چې ورشي شرمخان پکې چی خوري فناکای دا کم چې لک خدي دا ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورئ تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خود شین ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بت پلار روان دي کارغه په مخ ورغه ویل ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج تروا که خیالو کوي دوی چې دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریوزي چې ګیره دې سپینه شي او پرې دې نو په بم لګي نو څه کپرې دې نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي کارغان خوري زمزم حج ورازه خوري چې مخ کې تله دې چرګ په مخ ورغی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولي ول خوري ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج تر ول ماما زم در تر
پلار ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورته شپه پر راغلی دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپتیره کو نو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوی دی کارغه تایل چې فریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیری چا ورته رانی دې شوی دی ورته فریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زه ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که خبر مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خپل ورا چوره چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر وې ډېر خدای کارغه څه شو دا سه بار لکه چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زه وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخه په یو ځای کې لرګي خف کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړه سو په دی ګونه په خوا ډانګ بابا چې ډانګ تاسو دې ځانو ته وګورئ قسم په خدای چې دې خلکو حال زو ګورم دماغ اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی دي دلته یو دوه ډمان چا مړ کړ دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته مړ ک صاحب جوړه شهیدا زما د ترور لور د درې نه رااله بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات هغه سړی وي خوب به ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسو دغه سلارګي په قبر کې پروت وی ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور مران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ور منډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو مورید لري چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د په خبر یو ډېر لوی مالدار سړی وزیر شوی مو څورځو کې ډېر هغه د جلسو پروګرامونه هم جوړو چې پروګرام هم جوړولو نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے ہیں مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دمره د طبخي سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتري ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا پاغه کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وی چې ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پېن مال ظالم ہے روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ اکاسا ود لڑکی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا اے او پلیٹ ویلا لا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتے سی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تنی جانا ایک خاص ا سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کوا دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال کو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند او په دې خان راکې چراکې خو نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې دا د په شکل چنده خان لاسم نشي چولې نو چې خیوال چې خلاص هغه منډه کتانه تر پوټیو چې خپل نوکر وال پولیس راغی نوکری ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زت عرض کو ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بیا ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم عالم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مردارون هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لګم نو خان ورنږدې شاه نوکر ته وی چې बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता माफी در نوالم غوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نه زغوا دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنې ټلیفونوں کو پڑھ दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं मैं जी बोल रहा हूं वे आप हैं माला वे कि वो आप औरतों के पीछे लगे रहते मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला कौन लड़की है वे मैं बदमाश और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं माल मैं देव में से ताल्लुक रखती हूं तुम जरा सामने आ जाओ ना